ژوند او زده کړه. روغتیا او ژوند. درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نصرت الله صمیم یم او تاسو د روغتیا او ژوند خبرونه اورئ. داسې کسان مو لیدلي چې نقرس ناروغي لري؟ دغه پنجې غټې ګوتې دغه ځای کې پړسېږي، درد کوي، دا راسته پښه. نقرس څه ډول ناروغي ده؟ نښې، ستونزې او علتونه یې کوم دي؟ خلک کومې کورنۍ درملنې کوي او له دې ناروغۍ څخه څه ډول مخنیوی کولی شو؟ د روغتیا او ژوند دا خبرونه په همدې اړه ده. د مفصلونو میکروبي کېدل، د پښو او لاسونو د بندونو یا مفصلونو درد او پړسوب د نقرس ناروغي ده چې په وینه کې د اسیدو د زیاتوالي له امله یو چاته پیدا کېدای شي. ډاکټران وایي چې تر اندازې زیات پروټیني خوراکونه په بدن کې د یوریک اسید کچه لوړوي او په وینه کې د اسیدو زیاتوالی د نقرس ناروغي د پرمختګ سبب کیږي. خو د نقرس ناروغي نښې او ستونزې کومې دي؟ نوم میرویس ده، د کابل د ولایت د قره باغ د ولسوالۍ نه. نقرس خو دا زما دغه پنجې دغه غټې ګوتې دغه ځای کې یو پنجه ده چې وګرځېږم پړسېږي، درد کوي، دا راسته پښه. زما اسم زرغونه ده. مونږ د خوږیاني یو. مونږ تکلیف د پښې مې خوږېږي، زنګانه مې خوږېږي، لاسونه مې خوږېږي، ټول دغه پښې مې کش کېږي، هډوکي رګونه ټول همدغسې ده. دغسې ده که اوږده غځېږم یو ساعت داسې نشم اوره، نیمه شپه پورې خوب نه راځي. نوم مې عبدالقدیر دی، ولایت د کابل د ولسوالۍ د فرزې یم. خو درد ستونزې دي او بس مریضګانې دي، تکلیفونه دي، دایما وخت زیات دي. پروسه که په ساله مې بیل وهه، د چا خبره عین بیل مې ونه شوی والی، کار مې خپل ونه شوی کړ، کاریګر مې ونیول، کار مې ونه شوی کړلی. د لاسونو د بندونو یا مفصلونو، ګونډې یا زنګونه او پښو د ګوتو په تیره بیا د پښې د غټې ګوتې د وروستۍ برخې درد د نقرس ناروغي مهمې نښې دي. د کابل ښار په وزیر محمد اکبر خان روغتون کې د اورتوپیدي یا هډوکو د ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالباری رحیمي په وینا دا ناروغي د پښې له غټې ګوتې پیلېږي. نقرس یو مریضي ده، زیاتره د پښې د غټې ګوتې اول بند پې اخته کېږي. نښې نښانې پړسوب، درد، سوروالی په بند کې، په عین وخت کې سستی او کسارت دغه شیان دي. فرق د نورو بندونو له مریضي سره لکه د روماتیزم مریضي سره غټ فرق دا ده چې په روماتیزم کې دواړه طرفونو بندونه اخته کېږي، اما په دې کې یو طرف بند اخته کېږي. که چیرې توجه نشي د یوریک اسید سویه په وینه کې دوامداره توګه لوړېږي او چې کله لوړ شي دا په پښتورګو چې کله ادرار جوړېږي د یوریک اسید سویه چې هلته لوړه شي، هلته د پښتورګو د تیږې د جوړېدو لپاره یوه هسته جوړېږي چې کله هغه جوړه شوه په هغې باندې د یوریک اسید نور کریستالونه کینی او په نتیجه کې یوه، دوه او یا هم څو دانې د پښتورګو تیږې په یوه پښتورګي کې جوړېږي. چې کله پښتورګو کې تیږه جوړه شوه، پښتورګي خپله وظیفه نشي سرته رسولی، په نتیجه کې مریض د پښتورګو له غټ مشکل سره مخامخ کېږي. کېدای شي د وجود په هره برخه کې چې هغلته چې موږ منظم نسج ورته وایو هلته ترسب وکړي. کېدای شي په ټولو بندونو د وجود کې ترسب وکړي، په دماغ کې، په هضمي سیستم کې او په عضلاتو کې، په هډوکو کې ترسب وکړي. چې کله یې هلته ترسبات وکړل، هغه ځای خپله وظیفه صحیح سرته نشي رسوی. عضلات به د مریض سستي، درناک به وي، د هډوکو درد به د مریض کې موجود وي، مریض به شور خړپړتیا به لري او وضعیت به نور هم پسې خرابېږي. د هډوکو ډاکټران نظر لري که د نقرس ناروغي تداوی ونشي نو په پښتورګو کې د تیږو پیدا کېدو د پښتورګو او د بدن د ځینو نورو غړو د خرابوالي سبب کېدای شي. سید رحیم د لوګر ولایت د څرخ ولسوالۍ د فیسبوک په پاڼه راته لیکلي پلار مې د نقرس ناروغي لري، په علت یې نه پوهیږو، زیات غوړ او غوښه خوري، وزن یې زیات او چاغ دی، فکر کوم له دې به دا ناروغي ورته پیدا شوې وي. خو د دې ناروغۍ د علتونو په اړه نور کسان څه وایي؟ کور کې چې د زما یو نه ده هغه چې د ډېر بازابه ده،
خو علت هم دومره دقیق ماته معلومه نه ده. ډاکټرانو ته ویله دا چې دا د هغې د وزن د امله ده یا په ژمي کې چې دا سمه ګرمه تاوده نه ساتي د هغې د بې پروایي له امله هم دی چې درد کوي. نظم محمد د لاته مې نهیش راغلی یم. په نقرس باندې نه پوهېږم چې سرغه مریضي ده څنګه پیدا کېږي او ولې پیدا کېږي. زما یو اندرو ده چې هغه له ابتدا نه هغه دایم سر و کار نم کې و، دایم د کوټه یو څه نم درلودله. هغه اکثرا له مفاصلو نه شکایت کوي، لاسونو نه ډېر زیات شکایت کوي. یو لږ زر پیشرفته سي هغه لاسونه یې پړسوب پیدا کوي، دغه شکایت لري. خو د ډاکټر په نظر د عمر زیاتوالی او یو شمېر نورې ناروغۍ د نقرس ناروغۍ ته لاره هواروي. د نقرس په وجود کې د غوړو موادو لوړېدل، د عمر ډېروالی، بل استفاده د سرو غوښو نه ډېر، لکه د پسه غوښه چې موږ او تاسې په بازار کې اخلو، دا خپله د نقرس د مریضي خطر ډېروي په مریض کې. استفاده له خود سره دواګانو نه، سګرټ څکول، دا ټول هغه شیان دي چې خطر د نقرس د اخته کېدو باندې په مریض کې رامنځته کېږي. چاغوالی یا د وزن ډېروالی دا یو ډېر غټ سبب کېدای شي. درنو اوریدونکو، تاسو د روغتیا او ژوند خپرونه اورئ چې د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړیږي او موضوع د لاسونو او پښو د بندونو یا مفصلونو د پړسوب یا نقرس ناروغۍ په اړه ده. د درد ضد دواګانې خوړل، چاغښت او د وزن زیاتوالی د نقرس ناروغۍ ځینې علتونه کېدای شي، خو خلک د دې ناروغۍ پر مهال کوم ډول کورنۍ درملنې کوي؟ والا چارواکي هم دا د چا خبره دواګانې اوس هم خورو، هر وخت یوناني دواګانې هم خورو، ډاکټري دواګانې هم خورو، هره دوا خورو. اوس خو شکر دی ښه یو ګزاران کوو، بیرونو دننه کېږو. موږ په کور کې نو څنګه چې د ډاکټر تجویز سره موږ هم داسې پیشنهاد دی ته کوو چې باید لاس لوند نه کړي، پښې لاندې نه کړي، ډېر ګرمې وساتي، څنګ کې غوړوو، لمر ته کله کله ورته وجود ته یې ورکوو. نو دغه موږ تدابیر دي ورته. د یو شمېر کسانو په وینا د نقرس ناروغۍ پر مهال د لاسونو او پښو مفصلونه یا بندونه په شړشم او زیتون تیلو غوړول او مساج ورکول ګټه لري. خو د ډاکټر په باور کله مساج او غوړولو سره یې ستونزه حل نشي، نو په ناروغۍ اخته کسان د هرومرو روغتون او ډاکټر ته لاړ شي څو یې په سم ډول طبي تداوي وشي. غیر دوایي تداوی دا ده چې مریض باید له پروتیني غذاګانو نه لکه سره غوښه، نخود، لوبیا او یا د غوړینو خوراکونو نه باید ځان ساتنه وکړي، او څنګ د هغې کې باید چې د سبزیجاتو نه، میوه‌جاتو نه ډېر استفاده وکړي، اوبه دې ډېر څښي، او نور په څنګ کې دوایي تداوی لري چې باید د معالج ډاکټر په واسطه تشخیص شي او د هغې له رویه مریض ته باید چې کومه دوا لازمي هغه تجویز شي. تداوی لري، مریض باید د پروتیني غذاګانو نه او غوړینو خوراکونو نه د شپې لخوا باید چې مخنیوی وکړي. د هډوکو د برخې ډاکټر وایي د نقرس په ناروغۍ اخته کسانو ته ډېر اندازه پروتیني خوراکونه لکه غوښه، لوبیا او نخود تاوان لري، باید کمی وخوري. خو له دې ناروغۍ د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟ معلوم قدرت الله ابراهیمي د ننګرهار ولایت د سرخود ولسوالۍ اوسېدونکی. تر اوسه په دغه نقرس مرض باندې شکر الحمدلله نه یم. علت یوازینی همدا چې موږ زیاتره د سبزیجاتو څخه استفاده کوو، مثلا بامیس او کدو، بانجان، سیاه، فاصله، پالک، دغه شیانو څخه زیات استفاده کوو. صحتمند یم، هیڅ مشکل نه لرم. نوم زما مژده ده. غذا موږ رنګارنګ پخوو، موږ یو نوع غذا نه پخوو. اوبه زموږ ډېر ښې اوبه دي، موږ د چینې اوبه دي. نظافت خپل ښه ساتو، خواړه دې موږ ټول پاک صفا تیاروو، موږ صحتمند یاستو. نوم عبدالمجید. منګه نقیس یا مفاصل مریضي تکلیف حتی په کور کې هم څوک نه لري. په باغو کې موږ خپل شخصي باغونه چې خوراک ورته موږ وایي چې پارو ورته کوټ کې میوې اچوو، بیلداري وخت راځي دا پس دې بیلداري کوو، دا نن پرونو تاګوري خلاصه کړه، بیا دې خاص راټول کړه، بیا دې خاص راوړه. همدغه ټول یو فزیکي کارونه دي چې موږ اجرا کوو، هیڅ نو مشکل نه لرم په صحت کې، ان شاء الله چې روغ یم. یو شمېر کسانو چې غوښه او ډېر غوړ خواړه نه دي خوړلي، په ورځني ډول فزیکي فعالیت لري یا ورزش کوي او خپل وزن یې کم کړی، نو تر ډېره بریده یې له نقرس ناروغۍ مخنیوی کړی. د ډاکټر رحیمي په نظر
د وزن کموالی او خوراک ته پام کول د دې ناروغۍ د مخنیوي غوره لارې دي. هغه کسان چې وزن یې ډېري هغوی به د شپې لخوا د پروټیني غذا نه او شحمي خوراکونه استفاده ونه کړي، د هغې په ځای له سبزیجات او میوهجاتو نه استفاده وکړي. هغه کسان چې چاغ دي هغوی کې د نقرس مریضي خطر ډېر ده، هغوی باید منظم هره ورځ ورزش وکړي او په څنګ کې دوی کولی شي چې په خپل ورځنۍ غذا کې تغییر راولي، د پروټیني او شحمي غذاګانو نه استفاده بنده کړي او یا د ډېره کمه کړي، د هغې په ځای د سبزیجات او میوهجات لږ وکاروي. په خپل سر دواګانو اخیستل، دواخانو ته چې خلک مراجعه کوي د درد لپاره دوا اخلي، توصیه هم دا ده باید چې له دواخانې نه پرته له نسخې د ډاکټر نه باید چې دوا وانخلي تر څو چې د نقرس باندې د اخته کېدو چانس په شخص کې راټیټ شي. د لاسونو او پښو د ګوتو مفصلونه یا بندونه، د ګونډې او زنګون او بدن د نورو مفصلونو درد، پړسوب او سوروالی د نقرس ناروغي نښې دي او که تداوی ونشي نو په پښتورګو کې د تیږو پیدا کېدو، پښتورګو او بدن د ځینو نورو مهمو غړو د خرابوالي او له کاره لوېدو سبب یې کېدای شي. په دې ناروغۍ اخته کسان د ارومرو روغتون او ډاکټر ته لاړ شي څو په سم ډول طبي تداوی وشي. که خپل غذایي رژیم ته پام وکړو، په کتغ کې زیات غوړ ونه خورو، غوښه، لوبیا او نخود کم وخورو، په ورځني ډول فزیکي فعالیت ولرو او وزن مو کم کړو، نو د نقرس په شمول به مو له ډېرو نورو ناروغیو هم مخنیوی کړی وي. درنو اوریدونکو، د روغتیا او ژوند خپرونه زموږ همکار محمد ناصر سیرت د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړه کړې وه.